که د چا څه حاجت وي یا دغه رنګې د چا څه مقصد وي، دغه رنګې د چا که څه کار وي، که څوک نوکرۍ په سلسله کې ځي، دغه رنګې که څوک په چا باندې خپله خبره مني، دغه رنګې څوک جرګه کوي او په جرګه کې د خبره څوک نه مني، دا وظیفه دې وکړي. دغه رنګې مهمه سړی چې تا سره خبره کوي نو هغه لا جواب کولو دپاره د یا عزیزو ډیره زیاته زبردسته او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول و ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د مخلوق د محتاجۍ نه وساتي. الله پاک دې د خپلو خزانو نه موږ او تاسو ټولو له په هم مقدار سره، په کثیر مقدار سره، په ډیر تعداد سره موږ او تاسو له الله پاک ډیر سره کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده نو دا وظیفه ډیره زیاته اعلی وظیفه ده، ډیره زیاته اشنا وظیفه ده. دا وظیفه ده د العزیز یا ویل شي یا عزیز. نو یا عزیزو د الله پاک په صفاتي نومونو کې یو نوم دی او د العزیز مطلب دا دی چې په ټولو خلکو باندې الله پاک دا غالب دی. نو چې کله موږ د الله پاک په دې نوم باندې سوچو کو چې العزیز ای په ټولو خلکو باندې غالبه، یا عزیز ای په ټولو خلکو باندې غالبه ذاته. نو که موږ په دې نوم باندې سوچو کو که نه زموږ څه کار وي، څه مقصد وي، څه حاجت وي یا څه کار دپاره ځو او موږ دا وظیفه وکړو او ذهن کې دا راولو چې د الله پاک ذات په ټولو خلکو باندې دا غالبه دی، نو بالکل الله پاک به زموږ ستاسو ټول مسائل دا به ختم کړي. دغه رنګ ستا کار کو دومره غټ وي که د ځمکې نه والی تر اسمانه پورې غټ وي، د الله پاک نه خو ستا کار غټ کیدی نشي که نه. دغه رنګ ستا کو پریشانی دومره وي که نه چې د پوره جهان باندې دا پریشانی ور تقسیم کړي نو ټول خلک پریشانه کولی شي، و الله پاک خو بیا هم غټ دی که نه. نو العزیز دا ډیره زیاته د قوت او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. که چېرته نوکرۍ دپاره ځې او د هغې نه مخکې په دې ترتیب باندې دا وظیفه وکړی شي، الله پاک به تاسو ته په ښه طریقه باندې نوکري درکړي. که چېرته انټرویو دپاره ځې او د هغې نه مخکې دا وظیفه وکړی شي، الله پاک به ستاسو انټرویو دا کامیابه کړي. دغه رنګې د ښه روزګار دپاره، د دیاړۍ دپاره، د تجارت دپاره که دا وظیفه وکړی شي، که د روزګار دپاره وځي، که د دیاړۍ له وځي، دغه رنګې که د سامان تجارت اهلي یا د هر څه د هغې نه مخکې د العزیز وظیفه وکړی شي، انشاءالله العزیز الله پاک به د ټول کارونه د اسان کړي. دغه رنګه څه عهده ده او دغې عهدې د حاصلولو دپاره که د یا عزیزو وظیفه وکړی شي، انشاءالله الله پاک به له په ښه طریقې باندې، په احسن طریقې باندې دا کار وکړي. ځکه د الله پاک نوم دی او ته د الله پاک صفتي نومونه په دې خپله خوله باندې راولي. الله پاک ډېر زیات غیرتي ذات دی. زموږ او ستاسو ټول کارونه به په ښه طریقې سره دا محترم وکړي. یو کار داسې وي چې هغه نه کېږي، چې کوم ناممکن کارونه وي د هغې د ممکن کولو دپاره د یا عزیز وظیفه دا محترم وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو ټولې مسلې دا ختمې کړي. دغه رنګې بعضې کارونه دا نښتې وي، بعضې کارونه دا ځوړند وي او سړی دومره څه حیرانه شي دا څنګه چلی یار دا خو نه کېږي. یو ځای کې پیسې بندي، بل ځای کې بندي، بل ځای کې بندي، یو ځای کې چا په تمه کړی، بل ځای کې چا په تمه کړی، بل ځای کې چا په تمه کړی، هېڅ حل ورته په ظاهر په نظر نه راځي. په داسې ګمبیر حالاتو کې تاسو د یا عزیز وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک نه کلک امید ساتئ. الله پاک به زموږ او ستاسو ټول کارونه دا برابر کړي. که په دې ښودلې شوې طریقې باندې څوک وظیفه کوي، الله پاک بولا په دغه وظیفه کې ډېر اثر واچي او دغه رنګې الله پاک بولا دغه ټول کارونه پوره کړي. که چېرته دی په چا باندې خپله خبره مني یا بل څوک داسې وي که نه چې د خبره نه اوري، نو بل باندې د خبرې د منلو دپاره د یا عزیز وظیفه ډېر زیاته ناشنا ده.
د عزت حاصلولو دپاره کو څوک د یا عزیز وظیفه کوي الله پاک ول ډیر زیات عزت ورکوي. نو اوس راځو د یا عزیزو چې کوم فواید دي او علما کرامو چې کوم لیکلي دي هغه یو څو تاسو ته وایم، بیا د هغې نه بعد ځو وظیفې طرف ته. نو د یا عزیزو دا د الله پاک په صفتي نومونو کې د یو نوم دی او دغه رنګې علما کرام فرمایي چې کله موږ د یا عزیز وظیفه کوو د هغې نه مخکې یا الله یا عزیز وایو، د دې اثر دا به نورم سیوا شي، د دې اثر دا به نورم سیوا شي. فرمایي چې کوم سړی ډېر زیات محتاج دی او د رسار د مانځنه بعد یا عزیزو 41 پیرې وی، الله پاک به محتاجی، الله پاک به پریشانی دا ټول ختم کی. دغه رنګ یو سړی قرضدار دی، یو سړی ته نوکري نه میلاویږي، د سحر د مانځنه بعد دی یا الله یا عزیز 41 پیرې وی. دغه رنګ یو سړی کو نوکر دی، یو سړی په ملازمت باندې دی او د خپل پروموشن غواړي او د عزت غواړي، په هر طریقې سره غواړي، د سحر د مانځنه بعد دی یا عزیز وی او بیا پر خودلې شوی طریقې دی عقل ته لاړ شي، دفتر ته لاړ شي، ان شاء الله العزیز الله پاک بول په هر طریقې سره پروموشن دا به وکړي. یاد ساتئ چې د رشتې حواله سره د یا عزیز وظیفه روزانه 41 پیری او چې کلم تاسو ورځي کلم ورځي د چا رشتې پسې د هغې نه مخکې تاسو په کور کې دا وظیفه وکړئ او په دقه طریقې باندې تاسو ورشئ هلته کې ان شاء الله العزیز الله پاک بس تاسو رشته په هر طریقې باندې وکړي. راځي چې وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده چې کله موږ او تاسو د یا عزیزو وظیفه کوو نو موږ به داسې وکړو چې موږ به چاردام کې د یا الله د یا عزیز وظیفه داسې وکړو چې موږ به 41 پیرې یا الله یا عزیز ووایو. چې کله موږ 41 پیرې یا الله یا عزیز وویلې او د هغې نه مخکې به 3 پیرې درود شریف او وروسته به درود شریف ووایو او په دې لاس باندې به وردم کو، کوم چې ښي لاس دی هغې باندې به چوف کو او دغه رنګې موږ به د کوره وځو. نو که تاسو ځئ دفتر ته او د عزت حاصلولو دپاره ځئ، دفتر ته لاړ شئ، هغه ځای پر وستا لاس موټوي، لاس به دې رابند کړی وي. کله ورسېږي هلته کې به لاس کولاو کړي، نوکرۍ دپاره ځئ نو دقه شان وظیفه به کور کې وکړي او هلته کې به لاړ شي، دفتر ته ورسېږي لاس به کولاو کړي. د رشتې لپاره ځئ نو کور کې دغه وظیفه 41 پیرې وکړه او بیا په لار باندې روان شه، هلته کې چې کله ورسېږي نو لاس به کولاو کړي. دغه رنګې محبوب سره د ملاقات دپاره ځئ او هغه مناویږي نه، د هغې نه مخکې دا وظیفه وکړه چې هلته کې ورځئ، هلته کې انشاءالله العزیز محبوب به په خپله پخلا شوی یو ځای کې ته جرګه کې هغې نه مخکې کور کې یا الله یا عزیزو 41 پیرې ووایه، لاس به رابند کې او چې کله جرګې ځای ته ور ورسېږي هلته کې به یې کولاو کې یا په چا باندې خبره منل دي. دقه یو طریقه تاسو وکئ او د الله پاک په ذات باندې امید ساتئ، ذکر ځان نه نیم لګي، د الله پاک نومونه دي او دا خبرې علما کرامو لیکلي ډېرې زیاتې بهترینه او ناشنا نتایج چې د دې وظیفې. نو کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپله مو وکړئ او دغه رنګه ملګرو سره هم شیر کړئ. کېدای شي ستاسو د یو شعر د وجې د چا په خوله باندې د الله پاک نوم راشي، د الله پاک ذکر راشي، دا به زما لپاره، دا به ستاسو لپاره ډېره زیاته د فایدې خبره وي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.